شیطان یو سجده نه وکړي، الله رب العزت ورټلو او ته ورځ کې څو سجدې نه کې تا به الله رب العزت نه رټي. هغه شیطان چې په اسمانونو کې فرشتو ته واز نصیحتونه کولو، د جنت خزانچي پاتې شو، دغه فرشتو سردار پاتې شو چې هغوی د الله رب العزت عرش اوچت کړی دی، هغې به وجود الله ورټلو. ولې؟ چې الله پاک حکم یې ونه منلو. شیطان 80,000 کاله فرشتو سره په یو ځای پاتې شو. په دې 80,000 کلونو کې 60,000 کاله یې فرشتو ته واز نصیحت کول، هغو ته به بیان کول، او 1,000 کاله د هغو فرشتو چې هغوی عرش اوچت کړی هغوی سردار پاتې شوی، او 40 کاله د جنت خزانچي پاتې شوی. دومره یو لوی بزرګه هستی وه، خو صرف د الله رب العزت یو حکم نه انکار وکړو، صرف یو خبره یې ونه منله چې الله رب العزت ورته وفرمیل چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، او دې ورنه انکار وکړو. یوې سجدې نه انکار وکړو، الله رب العزت ورټلو. او ته خپل ځان ته سوچ وکړه چې ته ورځ کې څو سجدې نه کوې. شیطان یوه سجده نه وکړي، الله رب العزت ورټلو، او ته ورځ کې څو سجدې نه کې تا به الله رب العزت نه رټي. الله رب العزت فرمي اقیم الصلاة، او ته مونځ نه کوي، ته الله ته سجده نه لګي، الله رب العزت په تا سره څه معامله کوي. هغه شیطان چې په اسمانونو کې فرشتو ته واز نصیحتونه کولو، د جنت خزانچي پاتې شو، دغه فرشتو سردار پاتې شو چې هغوی د الله رب العزت عرش اوچت کړی دی، هغې به وجود الله ورټلو. ولې؟ چې الله پاک حکم یې ونه منلو. الله رب العزت ته سجده ونه که، او ته چې مونځ نه کې الله پاک ته سجده نه لګوي، الله پاک په تا نه رټي. ته کوم ځنه بزرګ راغلی، رټل پرېږده، په ځمکه به دې ومنډي.